چې کوم ملګري دي دوی به خو ما پېژني فیاض الدین مې نوم دی او تعلق مې هم د سریخ کلي نه دی. خاص طور باندې ټولو پښتنو ته زه سلام پیش کوم. زما د پښتنو چې کوم خلک دی دوی نه زما یو دا ګیله ده چې پرې ودونو کې او په دې خادو کې دوی دا ډزې کوي. یو خبره مونږ له په دې باندې ځان پوهول پکار دي چې دا ډزه نه ده، ډزه چې سړی کوي که نه نو دا کومه ګولۍ چې په کوم سپیډ سره بره ځي هم په دې سپیډ سره دی لاندې هم راځي. نو موږ له دا احساس پکار دی، دا موږ له احساس پکار دی چې دا ګولۍ چې کړي نو چېرته به خو راغورځېږي که نه. که په یو میږي باندې هم راپرېوته که نه، که په یو خر سپي ځناور باندې هم راپرېوته دې هم تاسو نه الله تپوس کوي، ځکه چې موږ ته پته ده زه یو کاڼی یو دغه خوا اولمه نو په چا باندې به خو راغورځېږي که نه. مونږ سره احساس نشته، سمج نشته، سوچ نشته. د خوشحالۍ د مناولو نور هم ډېرې طریقې دي. ګډ شه ټیپ ولګوه، زما په خیال دومره غټه ګناه هغه نه ده، خو دا خو یو کس دې مړ شي. ګوره په څومره خلک تباه و برباد شو، بچا په سر راغورځېږي، څوک ته کنډم شو، څوک مړه شو، ماشومان، زنانه، او مونږ له بیا هم احساس نه راځي. زه وایم که نه په دغې خوشحالۍ باندې زه خو فرض که زما د خوشحالۍ د وجې چا د تکلیف رسي، زما د خوشحالۍ د وجې که څوک پکې کنډمېږي، زما د خوشحالۍ د وجې که چا زندګي په خطره کې وي، نو لعنت زما په دې خوشحالۍ شړق په داسې په خوشحالۍ راولېږه. د دې خوشحالۍ نه مطلب څه شو چې زه د نور مسلمانانو له چې کوم دی نو تکلیف ورکوم. څوک په کنډم کېږي چېرته به خو دا راغورځېږي که نه. مونږ سره دا احساس بالکل نشته. به ډز 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 الله پاک په قرآن کې وایي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ای نبی کو چې تعالی باندې کله فتح راله او کامیابي او خوشحالي دې وموندله که نه نو ویې ته څه وکړه فسبح بحمد ربک واستغفره. نو څه وکړه کامیابي راله نو خپل تسبیح بیان که، د رب تسبیح بیان که، شکریا ده که، په سجده کې پروت ده چې ای الله ستا ډېر ډېر شکر دی چې ماله دې دا توفیق راکړ، زما واده کېږي، ماله الله زوی راکوي، نو ای الله ستا ډېر شکر دی، بجای دی چې زه دغه راوالم او شیطان خوشحالوم او ډز ډز ډزې کوم. دا انتهایي د شرم مقام دی. په پښتنو کې خاص طور باندې دا پکې ډېر غټ مصیبت دی دا ډزې کول. په نورو قومونو کې دا څیزونه بالکل لکه نه برابر دي که نه، دا پنجابیان شو نور شو، خو زمونږ کې دا جهالت په مونږ به کله پوهېږو. نو دا ډزې مه کوئ، خدای ته وګورئ. او چې کوم دی نو بالکل دا ډزې ښه شی نه دی، ډېر کورونه دې تباه شو. ویم تاسو به یې نه څه په دې کلو کې وګوره خبره ورسته چلو شو. نو دا څیزونه پرېږدئ او ډزې مه کوئ. دې په ځای چې کوم دی نو یو شل ځله پکې ګډ شئ، څه مسله نه ده. دا څیزونه بالکل خوند نه کوي. نو تاسو ټول ته درخواست کوم، زما داسې نو امید دی انشاءالله چې تاسو په دې خبرو باندې عمل کوئ، ډزې مه کوئ. بالکل ډزو نه اجتناب وکړئ، دا څیز بالکل لرې کې وغورځوئ، قلم په لاس کې راواخلئ. د ډزو نه څه مطلب، ډز جا اوشي او نشي او شور دی تکلیف دی چې بل مسلمان له ورکوي. او نبي کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې بهتر مسلمان هغه چې بل له تکلیف نه ورکوي. موږ راځو ډزې کوو په خلکو له تکلیف ورکوو، دا تکلیف ترې څوک پې ولګي، دا تکلیف ترې څوک یې اوري بد پې لګي، دا تکلیف ترې څوک په سبق وي، څوک په ناجوړي، شل خبرې دي. نو ته پکار دي چې په دې خبرو باندې مونږ عمل وکړو. زما تاسو نه توقع ده چې انشاءالله کم از کم په سریخ کې به خو ډزې نه وي، او دا پیغام که نورو ته هم رسېږي نو هغوی ته زما دا درخواست ده چې په دې خبرو باندې عمل وکړي چې دا ډزې بالکل نه کوي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.